अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों को मर्जखील टीवी चैनल में खुश आमदीद। मेरे चैनल को लाजिमी सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक भी करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. الله العظيم. أذن فارغ د اختتام نه بعد د درېمې پارې ابتدا ده. الله دې د خپل کتاب زموږ دپاره د دنیا د برزخ او آخرت ښکلې ملګري وګرځوي. او شروع یې الله تعالی په دې سره کوي چې الله فرمایي مونږه پیغمبرانو له بعض له په بعض باندې فضیلت ورکړی دی. چا سره الله خبرې کړې دي، چا له الله اوچتې درجې ورکړې دي، چا له الله معجزې ورکړې دي. الله تعالی دا خبره بیانوي. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. دا ټول رسولان داسې دي فضلنا بعضهم على بعض، فضیلت ورکړې دي مونږه ځینې له هغوی نه په ځینو باندې. منهم من کلم الله، ځینې له هغوی نه هغه څوک دي چا سره چې خبرې کړې دي الله. ځینې هغه څوک دي چې الله ورسره څه کړې دي؟ خبرې. لکه موسی علیه السلام. څوک؟ موسی کلیم الله. ورفع بعضهم درجات، او اوچت کړه الله تعالی ځینې د هغې نه په درجو کې. مراد نبی علیہ السلام کا اللہ رب العالمین دے، نبی علیہ السلام رحمت للعالمین دے. وآتینا عیسی ابن مریم البینات، او ورکړې مونږه عیسی زوی د مریم ته معجزې. الله فرمایي مونږه عیسی علیہ السلام له څه ورکې؟ معجزې ورکې. الله تعالی د مور نوم اخلي، ولې الله تعالی بې پلاره پیدا کړی دی. ا معجزې سوي چې د ړوند په سترګو باندې به لاس مبارک راخ کو، نو هغه له به الله څه ورکړه؟ نظر به یې ورکړه. مړي به یې راژوندي کول، مړي به یې څه کولو؟ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، او مونږه مدد کړو د هغه بروح القدس فروح القدس سرا، یعنی سوکو جبریل علیہ السلام.
ولو شاء الله او کچره غختل الله مقتتل الذين من بعدهم نو پخپل منس کې با نه جنگي دلاغ خلق من بعدهم کلاغینا رستون کلاغینا پس کم خلق والله فرمایي غي و بیا پخپل منس کې نه جنگي دل خاغي اختلاف پیدا شو څه پیدا شو اختلاف من بعد ما جاءتهم البينات پس لاغینا ما جاءتهم البينات چرا بغل لغیتا روخان دلیلنا معجزه براغی کتابونه براله هر څه براله ولكن اختلفوا لیکن اختلاف وکړو اغي سوکړو اختلاف کو چاوي منو او چاوي فمنهم من آمن بیازن الذين آغا خلق دی آمن شیمان روڑ ومنهم من کفر آزن لاغین آغا کسان دی چی کفر اختیار کو اللہ فرمائی باز انکارو کو باز اقرارو کو ولو شاء الله مقتتلون او کچر غختل اللہ تعالی مقتتلون نو پخپل مینس کې با نه جنگیدل پخپل مینس کې با نه جنگیدل اختلاف نه کو د یو بل سره ولكن الله يفعل ما يريد لیکن الله کوي سچ غواړي الله کوي سچ غواړي د انسان او د رحمان په مینس کې فرق ده چې رحمان سو غواړي هغه کولی شي انسان چې سو غواړي چې تر سو پورې د رحمان خوښني نو هغه نشي کول جناب علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي تپوس تو شد الله په خدای باندې دلیل ورته وی ته ډېر پیری د یو کار ارادو کې خو هغه کار سرته ونه راسي نو دا سو کو چې دا کار سرته ونه راسو چې ستا او ستا د ارادې په منځ کې څه شو جوړ شو هغه ذات لا اله الا الله دی بسم الله الرحمن الرحیم تلک الرسل دا ټول رسولان داسې دي فضلنا بعضهم على بعض فضیلت ورکړې دي مونږه ځنې لاغینا پزنو باندې منهم من کلم الله ځنې لاغینا هغه څوک دي چا سره چې خبرې کړې دي الله ورفع بعضهم درجات او چت کړل الله تعالی ځنې لاغینا بدرجو کې واتینا عیسی ابن مریم البینات او ورکړی مونږه عیسی زوی د مریم ته معجزې وایدناه بروح القدس او مدد کړو مونږه داغا روح القدس سرا ولو شاء الله او کچر الله غختلی مقتتل الذين من بعدهم بخبل میاس کے بن جنگی دلا من بعدهم داغین پسا من بعد ما جاءتهم البينات پس لاغینا جرا بغل لغیتا روخان دلیلنا اللہ فرمائی ټول لرسب واضح شو خو بیا به مسکولو اختلاف کو تاسو ګوره په عیسایانو کې څومره فرقې دي یو تا کافر و یو بل دا کافر ولكن اختلفوا
لیکن اختلاف وکړو هغوی فمنهم من آمن فزنې د هغوی نه هغه خلک دي چې ایمان یې راوړه ومنهم من کفر او ځنې د هغوی نه هغه خلک دي چې انکار یې وکړو ولو شاء الله او کچر الله غوښتلې مقتتلو نو په خپل منځ کې به نه جنګېدله ولكن الله لیکن الله يفعل ما يريد کیسه چې غواړي يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون صدق الله العظيم الله جل جلاله مومنان مسلمانانو ته دا خبره بیانې چې الله فرمایي داسې ورځ را روانه ده چې په هغې کې اغشتل او خرڅول نشته داسې ورځ ده چې دوستانه پکې نشته تعلق پکې نشته هر انسان د ځان غم به ور سره او الله فرمایي نه بس سفارشي نو دا غي نه مخکې د خپل مال نه د الله حق ادا کې او الله په خپل مال سره راضي او خوشاله کې یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو انفقوا مما رزقناکم خرچ کې د الله په لار کې مما رزقناکم لا غسنا چې درکړې دي مونږ تاسو ته الله فرمایي د ایمان خاوندانو دا الله په لار کې خرج کې دا هغه سنا چې الله فرمایي مونږ درکړي دي مونږ څه کړی دي ولې تش لاس راغلی او تش لاس به واپسی تش راتلی هم تش لاس او چې کله زین هم څه دی تش لاس نو دا هغې د وجې الله فرمایي چې تاسو څوک مال په ذریعہ باندې د خپل وس مطابق چې الله درله څومره درکړی دی الله پکې راضي کا او الله پکې سکا خوشاله حدیث مبارک راضي نبی علیہ السلام لا چا وخروړه ام المؤمنین ام سلمہ رضی الله تعالی عنها ولګیدا او هغه چې دا غیر وتکړه او په یو رکیبه کې خودا چې کله یو سائل راغی دروازه وټکوله کور کې څه شته ام المؤمنین ورته جواب ورکړ چې کور کې خو هیڅ نشته ځکه هغه چې هغه خېخه وا په دې مقصد باندې چې نبی له سلام راشي نو دا هغه خبر سکی او به خوري نو ځکه ورته و فرمایل چې په کور کې څه
نشته. ځکه نبی علیہ السلام باندې به ډېر ورځې داسې تېرې وشي چې په کور کې به جناب عایشه رضی الله عنها فرمایي چې 2 میاشتې 2 میاشتې 3 میاشتې به زموږ په کور کې اور بل نه شو. نن سبا که ډېر هم غریب یې خو نار نه وده کېږي، نار نه وده کېږي. خو نبی علیہ السلام یو ځل جناب فاطمه رضی الله تعالی عنها راله، نبی علیہ السلام ته وفرمایل چې زه وږم، د الله رسول ته وفرمایل ای زما لور زما هم نن درېیمه ورځ ده چې زما خولې ته نوړی نه ده ورکړې. نو چې کله نبی علیہ السلام راغی و جناب ام سلمه ته وفرمایل چې څه شته ده خوراک؟ هغې ورته وی او جي تاسو له چا غوښه راوړې وه نو هغه ما تاسو له سره که هغه مې په یو لوښي کې تاسو له سنبال کړې ده. نبی علیہ السلام وفرمایل ورشه غوښه راوړه. چې کله ورله نو چې هغه لوښي راواغېست نو هغې کې واړه واړه کاڼي دي، څه دي پکې؟ واړه واړه کاڼي دي پکې. اوس نبی علیہ السلام خو پوه شو، ورته وی بی بی دا راته ووایه چې زما نه مخکې څوک راغلي؟ ورته وی او جي یو سوالګر راغلو سوال یې کړو نو وی تا ورته څه جواب ورکړو؟ وی ما ورته وی چې نشته نو. بی بی تا ورته پخپله وی چې نشته نو. د دې وجې نبی علیہ السلام صرف په یو ځای کې لا ویلی دی، یو په ټول عمر کې یو ځای کې به لا وی لا اله الا الله. نور نبی علیہ السلام نه چې چا به سوال وکړو نو چې دغه وخت کې به ورسره څه وو خو امداد به ورسره وکړو، چې ورسره به څه نو نو ورته بیا په بله موقع کې راشه نو امداد به در سره وکړو. ځکه دا مال ډېره دی لپاره چې په دې باندې به الله څه کوي، الله پې خوشحالی. د مال څوکیدار به ځان نه جوړی، د مال څوکیدار به ځان داسې خو د بینک نه بهر به څوکیدار ولاړي بلا پکې دننه په بینک کې د کروڑونو د اربونو کاروبار کېږي نو بیا په هغه کې او پتا کې څه فرق پاتې نه شو. نه د الله حق پکې ورکا، غریب پکې وپېژنه، حج پکې وکړه، عمره پکې وکړه، خیر ښېګړه پکې وکړه. د دې وجې جناب علی رضی الله عنه فرمایي چې لاس دې وي تنګ شي نو وی الله سره تجارت وکړه، الله سره څه وکړه؟ تجارت وکړه. ته ګوره چې الله درله څومره ګټه درکوي. یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو انفقوا مما رزقناکم، خرج کړئ د الله په لار کې لا هغه څه نه چې درکړي دي مونږ تاسو ته من قبل وړاندې د هغې نه ان یاتي یوم چې راشي هغه ورځه لا بیع فیه چې نه به اخیستل او خرڅول وي په هغې کې ولا خلة او نه دوستي ولا شفاعت او نه سفارش. ټولې خبرې لاړې ختمې شوې، ټولې خبرې سره هر انسان سره د ځان غم دی. په دنیا کې اوس ځان ځانلی شو نو آخرت خو لا پرېږده. په دنیا کې چې در باندې تکلیف راغی نو ورور در سره ښېګړه نه کوي، دوست در سره ښېګړه نه کوي، صرف په خولې باندې وایي دا زما دوست دی او دا زما څه دی، دا زما ورور دی. نو الله فرمایي د قیامت په ورځ باندې بسي. الله دې د قیامت د سختو نه وساتي. والکافرون هم الظالمون، او کافران هم دوی ظالمان دي. الله فرمایي ظالمان خلق کم دي چې الله نه مني، ظالمان خلق کم دي چې د الله رسول نه مني، ظالمان خلق هغه دي چې د الله کتاب نه مني، او ظالمان خلق هغه دي چې ورځ د آخرت نه مني. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا، اے مومنانو انفقوا خرج کړئ د الله په لار کې مما رزقناکم له هغه څه نه چې موږ درکړي دي تاسو ته من قبل وړاندې د هغې نه ان یاتي یوم
چراشی آغر وزا لا بیعون فیه چنا غشتل خرسول بوی پاغی کی ولا خلتون او ندوستی ولا شفاعتون او نا سفارش ټول خبره ته کسی دی سفارش بسوک یغوم د الله په اجازه سره نبی علیہ السلام به د خپل امت سره کوي ولسوف یعطیک ربک فترضى والکافرون هم الظالمون او کافرانا هم دوی دی ظالمانا اللہ فرمائی ظالمان آغا خلق دی چی آغا انکار کون کی دی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا الا زمون راضي شي په دین اسلام استقامت نصیب وګرځه څومره اهل ایمان رونه خیانه میانه سر پرېدس کې شریک شي الله موږ ټول سره د رحم او د کرم معامله وکړي بیماران یې نیک اعمال د پاره شفا ورکړي موږ هم د روحاني جسمانی امراض محفوظ وساتي یا الله څومره اهل ایمان چې په سفر آخرت تعالی درغلي ټول وبخي او ټول درجات یې عاجي نصیب وګرځي زموږ د ژوند خاتمه الله تعالی په ایمان باندې نصیب کړي انور ماسټر صاحب په پاسو دعا ورته وکړي چې الله تعالی وبخي یا جنت هم دوی چې الله وبخي الله ولا په خپل قرب او جوار کې سي ورکړي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك وبفضلك وبكرمك يا ارحم الراحمين